د انساني ښېګړې لپاره ملاتړلي رضاکار یقینا چې د معاشرې قیمته خلک دي. کله چې هم په سیمه کې څه قسمه هنګامي پیښه وشي نو د سیول ډیفنس رضاکار د هر چا نه وړاندې وي بغیر د څه قسمه معاوضې د کارکوونکو رضاکارو جذبې لکه د چینار د ونې دنګې او مضبوطې دي. هم د دغه رضاکارو د خدماتو ستاینې په لړ کې د ملکن سرخار بړخیله کې یوه دستوره ترسره شوه چې پکې تحصیل نایب ناظم صفدرشاه د سیول ډیفنس انسټرکټر سمیع الله چیف وارډن مومن خان او د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. دستورې ته تحصیل نایب ناظم صفدرشاه خپلو خبرو کې وویل چې ضلعي او تحصیل حکومتونه د سیول ډیفنس موجودګي یو لوی نعمت ګڼي ځکه چې د حکومت سره د سیول ډیفنس مرسته د خوشحال ملکن ضمانت دی. هم په دې مهال دستورې ته چیف وارډن مومن خان خپله وینا کې دا خبره په ډاګه کړل چې سیول ډیفنس د ملک رضاکار فورس دی. که د قدرتي افتونو نه د متاثره خلکو بحالي وي او که څه قسمه هلې ځلې وي نو د سیول ډیفنس رضاکار به په وړاندې سب کې په نظر راځي. کال 12 میاشتې کله اکسیډنټ وي کله سیلاب څوک وسی یا داسې بل داسې ایمرجنسي قدرتي آفات چې راشي نو په هغې کې مونږ بغیر څه معاوضې نه زمونږ ولنټیر خدمات کوي مونږ ورسره یو نو د دې لپاره د حوصله افزایۍ لپاره مونږ دا پروګرام منعقد کړی دی چې د دې ولنټیر حوصله افزایي وشي. د دستورې په مهال د سیول ډیفنس د رضاکارو خدمات په ښو ټکو وستایلی شو او د خدماتو په لړ کې ورته شیلډونه میډل یونیفارم او یو شمېر انعامونه ورکړې شوه. تحصیل نایب ناظم صفدرشاه د سیول ډیفنس د B2 وارډ دفتر هم پرانیسته وکړل. د سیول ډیفنس د رضاکارو جذبې او خدمت د معاشرې لپاره یو بل مشال دی. ولس لا پکار دی چې د دا رنګه رضاکارو ملاتړ وکړي. عمران دریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.